الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا وخت د خپل محترم قاری صاحب سره ناست یو. دوی ته به نن 30 قرآن شریفونه د ترجمې قرآن شریفونه ورکو. د مومندو اوتمانزو چې هلته د بناتو مدرسه ده، دا به انشاءالله د قاری صاحب په لاس باندې حواله کوو. تاسو ټولو مسلمانانو ته مې دا درخواست دی چې چېرته مدارس وي په هغې کې یتیمانان بېوسه او لاچاره خلک چې کوم هغه ډېر زیات دي، نو تاسو مهرباني کوئ چې د دوی سره د کتابونو په شکل کې د قرآن شریف په شکل کې د دوی سره مرسته خامخا کوئ. دا د ترجمې قرآن شریفونه دي، چونکې د دوی ډیمانډ زموږ نه د ترجمې د قرآن شریفونو، نو دغه د ترجمې قرآن شریفونه چې کوم دي دغه دوی ته ورکوو. قاری صاحب محترم، ستاسو نوم؟ عبیدالله دی. عبیدالله جی. نو څومره طالبات هلته سبق وایي؟ ډاکټر صاحب موږ سره مدرسه کې تعداد ډېر دی، 60 پورې خو دی. ښه. خو چې کوم ترجمې والا جنګۍ دي که نه بنات دي، د هغې تعداد 30 پورې دی. ټیک دی. 30 قرآن شریفونه تاسو ته ټیک ده. دا د جنکو چې کومه مدرسه ده، 60 جنکۍ چې کومې دي هغوی په دغه مدرسه کې دا وخت موجود دي. 30 جنکۍ هغې ترجمه کوي او دغه نورې چې کومې دي هغه حفظ، علم وغیره. نو بهرحال مسلمانانو ورونو، کوم خوش نصیبه خلک چې نو تاسو بالکل زموږ سره زموږ په فاونډیشن کې مرسته کوئ، 10 روپۍ، 100 روپۍ، چې موږ په هم دغه قرآن شریفونه راخلو، دغه بیا دغه مدارسو ته رسو. اوس زموږ قاري صاحب محترم حافظ قرآن دی، نو په دې کې دا یو قرآن شریف چې کوم دی د دې 30 نه علاوه چې کوم دی یو قرآن شریف قاري صاحب محترم له دا د ده دپاره دی. دا وایي چې زه به پکې سبق وایم، نو هغه که دغه قرآن شریف یو که دای په دې دوه کې به دغه خوښ کي بیا، نو دغه به په هغې کې زموږ سره چې چا بیا مرسته کړي نو دوی به پکې سبق وایي او هغوی ته بیا ثواب میلاویږي. زموږ سره چې کوم خلک مرسته کوي، الله تعالی د دنیا او په آخرت کامیاب کړي. قاري صاحب محترم، بس زموږ به دغه یو درخواست وي چې دغه زموږ چې کومې ماشومان دي او د قرآن دغه سبق حفظ او علم کوي، چې هغوی هغه خلکو ته دعاګانې کوي، کوم خلک چې زموږ سره مرسته کوي، او هسې دې ټولو خلکو ته څومره چې مسلمانان دي بېوسه دي، لاچاره دي، څوک په تکلیف کې دي، مرضونو کې دي، قرضدارې دي، دغه ټولو ته دعا کوئ انشاءالله. ټیک ده جی ملګرو، په لوی الله سپارو. د الله په امان.